حدیث مبارک کې راځي یو کس په جهنم کې دا کلمې به ترې ټولې راوتي، دا کلمې به ورته داسې یو ډېرې پروتي، دی به داسې به دې کلمو باندې تاویږي لکه خر چې په جرنده تاویږي، دی به داسې په دې کلمو تاویږي لکه دا خر چې په جرنده تاویږي او داسې به ګرځي. خلق به راشي ورته وایي ته هغه نه وې هغه مونږ ته چې به دې امر بالمعروف کوه نهي عن المنکر، تا خو به مونږ ته تقریرونه کول، ته خو هغه تا چې به مونږ ته تقریرونه کول، دا به واعظین چې قوم ته تقریرونه کوي، لکه د تقریرونو خلق به دا کوي دا مه کوئ، دا خلق به ورته وایي تا به مونږ ته تقریرونه نه کول، تا هغه مولي صاحب نه یې هغه تقریرونه چې به دې راته کول چې دا مه کوئ دا کوئ دا مه کوئ او یمه نو تا سره ولې نن دا حشر دی؟ دی به ورته وایي ما به تاسو ته وي او په خپله به مې پې عمل نه کوم، تاسو ته به مې وي او په خپله به مې پې عمل نه کوم. ټیک ته ما دپاره دا ډېره ښه خبره ده چې زما او د بل په خوله به ډېر خلک راوړي خو چې زمونږ به بیا څه حال، ستا په خوله خو به سړی منګزار شي خو چې ستا به څه حال، ستا په خوله خو به سړی تبلیغ له لاړ شي خو چې ستا به څه حال، ستا په خوله خو به بل مون شروع کړي خو چې ستا به څه حال. دی به ورته وایي او اقه یمه نو دا ولې ته خو په خپلو کلمو ګرځې، ما به تاسو ته وی او په خپله به مې پې عمل نه کو. نن را سره الله دا حشر په خپلو کلمو به داسې ګرځي لکه خر چې په جرنده باندې داسې ګرځي. الله دې زمونږ حفاظت وکړي خدایه، خدایه مونږ مه نیسې خدایه، سینه چې مونږ ونیسې خدایه. دې کې به ډېر لوی خلق الله راونیسي، ډېر لوی تقریرونو والا به الله راونیسي چې په ظاهره به زما په شان ډېر ښکلی تقریر کوي خو دنده به پکې عمل نه وي، په خپله به نه کوي او خلقو ته به وایي کوئ یې، بس په کلمو باندې به د جرندې په شان تاویږي او جهنمیان خلق به ورته راټول. ول دا ته څه کوې، دا ته په څه حال کې، ته خو هغه مولي صاحب نه یې، ته خو هغه تبلیغي کاکا نه یې، ته خو هغه حاجي صاحب نه یې، مونږ ته چې به تقریرونه کول واقع یما تقریرونه به مې تاسو ته کول او په خپله به مې پې عمل نه کوم. خدایه مونږ له پې اول د عمل کولو توفیق راکړي، الله دې مونږ له اول د عمل راکړي، خدایه مونږ واعظینو له د عمل توفیق راکړي، خدایه مونږ له اول د عمل توفیق راکړي، خدایه اول مونږ جوړ کړي او بیا دوی جوړ کړي. خدایه هسې نه چې دی راته وایي تا هغه مولي صاحب نه وي، تا هغه مولي صاحب نه وي، خدایه زمونږ به بیا څه حالي په میدان محشر کې، مونږ به څه حالي خدایه، څومره د بېعزتۍ حالت پې زمونږ خدایه، مونږ ټول په ټوله خدایه صحیح مؤمنان کې خدایه د صحیح عمل کولو توفیق راله راکړي. خدایه مونږ دا علما میدان محشر کې د خلقو ته مه رسوا کوه خدایه مونږ ورته مه رسوا کوه خدایه. دی مقصد دا دی چې دا علما دي او دا د الله منونکي دي، چرته به د عالم لاس ښکولي او کله به وله پګړۍ ښکولي او دا نیکان دي، دا الله ته رسېدلی خلق دی. خدایه مونږ باطن نه دوی نه دي خبر خدایه. یا الله چې د دې خلقو په مونږ څه ګمان دی خدایه مونږ هغه شانتې جوړ کړې خدایه، د دې ګمان په مونږ د نیکانو دی خدایه. خدایه مونږ ورته مه مختورن کوه خدایه، مونږ دوی ته مه شرموه خدایه، خدایه مونږ دوی ته مه شرموه په میدان محشر کې خدایه. څنګه چې د راباندې نن پردې راچولې دي خدایه، هلته راباندې م پردې راواچې خدایه. زمونږ عیوب دوی ته مه ښکاره کوه خدایه، خدایه مونږ دوی ته مه ذلیله کوه خدایه، مونږ دوی ته مه رسوا کوه خدایه. یا الله مونږ ټولو اخره خاتمه په ایمان کې، الله اخره خاتمه په ایمان کې. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله